مشرانو ځوانانو زه ناست ستاسو پروګرام کې به شرکت و ستاسو پروګرام واورم نو تاسو زه راولاړ کړم تاسو الله خیر درکړي او څو خبرې ستاسو په مخ کې کوم وروسته پر هغه باندې مې غور کاوه د دغه یونین د دغو ځوانانو د دغو الکانو برکات پر دا کلي باندې دغه ځوانان به موږ پر وټلانو به ناست وو ډلې ډلې به هغه پر هغه وټل وو هغه پر هغه وټل وو څوک به د شپې پر 12 بجې به تر روان له بازاره پر 11 به روان دوی به له دې خوا په ډلو ډلو روان زه وینم له دا څو کالو څخه دغه ځوانان الحمدلله یو خپل دفتر یې جوړ کړی دی په دغه دفتر کې له سهاره تر ماخستنه پورې هغه چې کومې منفي اکټیویټیانې وي د دغو هلکانو چې کوم له دوی سره ملګري د هغو زه ګرد پاتې شم نه پر هوټلانو بیا مال دیلي دي نه پر داسې نورو ځایو باندې مال دیلي دي دا راځي دولت یې خپلې مشورې دي دولت د ولس چې کومې مسلې دي د دا غره چې کومې مسلې دي د ولس نورې مسلې دي دلته پر دا ځای باندې ناست دي د دوی ټکانه د هغه ده له هغه تمامې منفي دغه څخه دا ځوانان هوایي چې دلته سره ناست دي د کلي په دغه باندې کانده دي دویمه خبره دا ده زه همیشه دوی ته خبره کوم زه هم ته دا مه وایاست چې موږ نه وګټله الحمدلله اوس خو مو وګټه چې ګرڅب نه هم سي چې له دا غره دم رابسې واخلي له دغه هم وباسي دا ستا قانون هم درځه وګرځوي بل هم وګرځوي دغه قوم له چې زه په خپله خو مایوس وم انتهایي مایوس زموږ د خانوزۍ تاریخ 50 کاله زما وګرځوي چې زه وینم چې زه په شوبت پیدلی یم زموږ په خانوزۍ کې دا دی چې څوک و بد ته بد نه وي مولوي صاحب وایي چې اوس خلک خبر دي خلک هغه وخت هم خبر وو هېڅ وخت هم داسې نه دی راغلی څوک خبر نه وي چې په دې معاشره کې بد سړی څوک دی هر وخت خلک چې کوم دی د خپلو په بدو باندې هر څوک هره زمانه چې کوم هغه خبر وي لیکن زموږ مسله دا ده چې موږ و بدو ته بد نه وي داسې چوپ ناست یو داسې خاموشه ناست یو مختلف دغه چې کوم دی هغه له موږ سره دننه خوفونه موږ زړه ته لوېدلي دي ځای په ځای تعصب دی عصبیت دی دا زما د خاندان دی دا زما د کورنۍ دی دا زما د پلانا دی نو زه څنګه دغه وکړم زه ورته ودرېږم نو زه به دا وایم ځای په ځای خوف دی د پښتانه دغه دی ما ته څه راپېښه ده زما کوم تاوان پکښې دی زما کومه ګټه پکښې ده اوس مجلسونه دي په بدو باندې مخکې هم خبر وو اوس هم خبر دي زموږ دغه دا نه وه زموږ تاریخ دا نه دی چې موږ د بدو مخ ته ودرېږو الحمدلله دغو ځوانانو دغه یو ګټه چې زه په دوی کې وینم چې زما زړه په دغه باندې خوشحاله دی چې کم از کم په دا ځوانانو کې دا شی شته چې وبدو ته درېږي وبدو ته په بد وایي دا جرأت پکې شته الحمدلله زموږ دغه نوی نسل چې کوم دی زما د خاندان ځوانان پکښې دي زه خوشحاله کېږم زه د دوی ممبر یم زه په دا خوشحاله کېږم چې چیرې ما تر ګریوان نیسي په ما کې کومه خبر ولیده زما ګریوان دوی ته حاضر دی زه به دوی جواب کوم زه د ده په سوال د ده پر ما باندې مثبت تنقید خوشحاله کېږم په دا خپلو دغه باندې خوشحاله یم نو دا بله فایده ده د دغو ځوانانو چې دغه زموږ نوي جنریشن د زموږ نوي نسل ته دغه یې ورکړه چې وبدو ته ودرېږي نو کوم سړی چې وبدو ته درېږي دغه دوې فایدې وي اوله فایده یې دا ده چې کوم سړی وبدو ته درېږي هغه خپله بد نشي کولی کولی شي چې زه چا ته ولاړم څوک نه پرېږدم نو زما په دغه پسې به څو خلک ګرځي چې د دوی یو شی په لاس راسي وبدو ته د درېدلو اوله فایده دا ده چې دا سړی په خپله له بدو راګرځي دا سړی بد نه که زړه وغواړي که موقع ورام سي دی بد نشي کولی دی پر دونې ځایو خلکو ته درېدلی وي دی دا سټپ دی نشي اخیستی دا قدم دی نشي اخیستی دا ګرده معاشره چې کومه ده وده ته بیا مخ راګرځي دویمه فایده یې دا ده چې خپله معاشره له بدو راګرځي انفرادي طور پر د دم اصلاح کېږي او مجموعي طور پر د ګردې معاشرې اصلاح کېږي چې یو سړی د بدو مخ ته درېږي نو دغه ځوانان چې کوم دي الحمدلله درېیم دغه چې کوم دی په هغه کې دا دی چې دغه مولوي صاحب دلته مجلس وکړه
د 4 شډول زم د لیوم دغه ماشري به منډې ترنډې موږ هم ورسره وهلې 4 شډول فایار او فایرینګ او دغه الحمدلله د دغو ځوانانو هغه تدبر هغه حکمت په کوم حکمت په کومه حوصله خاص کر زه ملک احمد وفا صاحب ته دغه ورکومه چې دا د ده هغه نرمي د ده هغه حوصله ده هغه چې په دغو ځوانانو کې له دا ګردو حالانکې ځوان خو په جوش کې په جذبه کې نو لاس هم ځینې شوري دغه په جواب کې بد هم وایي بل هم کوي الحمدلله په دا دونې وخت کې صبر یې وکړه زور یې یوړه په د هغه د خلکو همدردۍ ورسره پیدا دي نن چې کله چې کوم دوی په ښه خوله اخلي کله له دوی سره دغه کې هغه په دغه باندې چې د خپله د مظلوم ځان ثابت کړی کلي له بد نه راوړه ډېر بد ورسره وسو لیکن کلي له بد را نه وړه نو سرکار ته ودرېده نه له سرکار سره ودرېده چې سرکار شبر پیدا کړی وای او نه په کلي کې دا تر دغه جوړ کړ یو وخت کې موږ ته دغه ځای لاړو زه مجلس ورته وکړم د 10 ورځې کېږي د 15 الحمدلله چې زموږ د کمیټې دغه سره وسو زموږ کمیټې جوړه کړه د غره دپاره یو مشترکه د دغه 10 ورځې یا د 15 ورځې چې کوم دي د دغه خوب د دغه سکون زه په دا 10 میاشتو نه ورکوم چې دا کار وسو چې موږ دغه جنجال خلاص شو دا 15 ورځې چې ما ترې کړي دي د سکون غا او دا کله بیا سړی به محسوسوي ته به محسوسوي ما چې د کوم سړي پوښتنه کړې هغه محسوسه کړې موږ ډېر چپ ځای ته ودرېدلو الحمدلله د دغو ځوانانو او د دوی د مشرانو په قیادت باندې دغه چې کوم دی موږ له هغه دغه څخه بچاو سولو هغه دغه هم نه سو نه چاته لاس واچاوه نه چاته ودرېده نه چاته دغه کړه تر ډېره انسان دی که ځینې دغه سوګي حالات هم دغه ته را دي چې فایرینګ وسي اور شډول دی په هفته کې ته ورځې ورځې پښین دغه سزا ده چې دغه درته وایم چې ما لاړ شم پښین لاړ شم هلته چای وکړه پر هوټل باندې برته راسه تر دغه لویه سزا نشته چې په دغه سرخاب پر روډ باندې لاړ شه پښین هلته چای پیاله وکړه برته راسه کوجا چې ته بیا ځې وروره د ای سی او د ډي سی په دفتر نه ننوځې بیا په ګنټو هلته پر ګرځې الحمدلله تر دا ګردو یې ځان راویسته نه هلته چاته دغه وکړلې چې مافیانې واخیستې بلې وکړه نن تر دا ځګي راورسېده څلورمه خبرې دا ده الحمدلله دلته به خبرې کېدې موږ هم کله پریشان اوسو چې ورور دنیا په سپورټ کوي به دغه ته ولاړې دی نه چې کوچرمه کړي بابا دا پیسې یوړې دا صرف د پیسو ته ناست دا پیسې خوري دا پلانه یې پوه کړه دا پوه کړه کله به زما په زړه کې دغه سړی خلکو ته مو کوچره نه کړي الحمدلله څلورم یې دا وکړله چې هغه کوم امانتونه ورسره وه کومې پیسې چې له خلکو حالانکې دا پیسې هم دی نه دي چې خلک یې کور ته راوړي دا یوه روپۍ چې په کومه طریقه یې دا اخیستې ده د کومې د 15,000 چې پر ټن باندې دا اخیستنګ دی اسانه نه دی دا دغه غرو په زرونو ټنه دا زګي زووت اخیستې ده چا د یو روپۍ اخیستې وای دا خو دا چې کوم دی دا پیسې واخیستې بابا تر دغه مخکې چې تلې هغه چا واخیستې دا خو یو راپورته سو دا همت خو یې وکړه او انشاءالله الحمدلله پر مخ باندې به هم د هغه ته رایي ولس یې ورسره ملګری دی انشاءالله موږ کمیټې هم ورسره ملګري یو دا زموږ فوج دی دا زموږ زه دغه خبره کو زه ورور بې وردۍ فوج دی وردۍ نه راځه غواړي بې تنخواه فوج مه دی تنخواه نه راځه غواړي وردۍ نه راځه غواړي راشن نه راځه غواړي کور نه راځه غواړي موټر نه راځه غواړي یو شی نه راځه غواړي زه ستا فوج یم ای ترا فوج څوک پرېږدي یو خرچه یې نشته الحمدلله موږ به دغه چې را روان دغه چې کوم دی هغه دغه اوس دغه دور ختم شو انشاءالله امید لرم او تاسو زه هم دغه خواست کوم چې دغه به نور له حکمته له صبره له حوصلې به کار اخلي موږ کار هم دغه دی چې دغه دا علاقه جوړ کړو چې دلته زموږ دغه امن دا زموږ عزیزي دا زموږ قرابت دا خراب نشي که دا خرابه شي دا ګډ غرض موږ یې څه کوو او څلورمه خبره دا ده چې پنځمه چې دلته زموږ په دغه کې اوس د رجحان پیدا شوی دی څو هغه نږدې عزیزان سره کښېني هلته ګروپ یې سره جوړ کړی دی هغه یې سره جوړ کړی دی دغه یونین چې کوم دی دا یو ګلدسته ده د هر خاندان د هر کلي الحمدلله دا ډېر دا چې سړی یو چورت وایي فکر کوي دا انتهایي خوشایند خبره ده انسان ته انتهایي ډېر سرور ورکوي چې د دې کلي لږه سره چې راواخه تغه سره پورې لږه سره راواخه تغه سره پورې د هر خاندان د هر کلي د هر کور د هر ځای دا ځوانان پر یو ځای سره ناست دي دا سره انتهایي ډېر خوندور دا منظر دی نو زما ستاسو په مخ کې مو د قرآن مجید یو آیت ووایه الله تعالی وایي قرآن مجید کې ومن یتوکل علی الله چا چې توکل وکړي پر الله تعالی باندې فهو حسبه الله تعالی بیا د ده لپاره کافي دی بیا الله تعالی دی نه پرېږدي خو چې توکل پر الله باندې وکړي توکل معنا خپله معامله الله ته وسپاري
الله ته خپله خبره وسپاري، پر الله توکل وکړي، پر الله भरोسه وکړي. بد در سره کوي څوک، غلطې خبرې در سره کوي، پروپیګنډه در پسې کوي، چپ رپ در پسې وایي. وافوض امري الى الله، غټه سهاره ده، زه خپله معامله الله ته سپارم. هلته یو ځای خبره کوله، بل موږ په کښتونو کې ډېر هوښیاران یو چې لویان سو بیا بېعقله سو، څه راباندې وسي. کښتنی چې موږ به کښتني وو، لا اوس هم کښتیان دغه ته راځي چې په کور کې سره جنګ سي، یا ورته وایي ته ودرېږه چې بابا راشي ما خستم ولاکه ده به پرېږدم، ته ودرېږه چې لالا راشي زه به تا ور پېښوم. خپله جنګ نه سره کوي، بس په دغه باندې دغسې چې هغه راځي بل بیا ورته ما ور پېښوم. چې غټان سو بیا څه به راوځي. دا هم دغه خبره ده چې خپله معامله الله ته پېښه کړو، چې لوی سي له بابا ځنو بیا اوس رادی سه چې بابا تې ور پېښوي، اوس د سر خلاص شو چې تر دا ګرد جهان چې چلوي، دا ګرد جهان مالک چې کوم دی هغه الله دی. چې څوک دا تر دغه سره وکړي، سړی صبر وکړي، حوصله وکړي، او دا ووایي چې دا زما معامله دا څوک څه راسره کوي، هغه دی هغه ته پېښومه، ته پوهېږې هغه پوهېږي، زه خپله معامله زما وکیل هغه دی، زما مددګار هغه دی، زه خپله معامله هغه ته پېښومه. او کله کوم څوک چې خپله معامله الله ته حواله کړي، الله خپل وکیل جوړ کړي، الله تعالی یې دغسې نه پرېږدي، دغه مدد به خامخا کوي، دغه مشکلاتو به راباسي، دغه به راباسي. نو تاسو د الله تعالی ډېر خیر درکړي، الله تعالی د نور همت درکړي، الله تعالی د نور توفیق درکړي، د اتحاد او د اتفاق او د حوصلې او د برداشت او د جرأت نو چې په دغه باندې زموږ دغه کلم ښایسته کړي، زموږ دغه ولس به ښایسته کړي. نو الله تعالی زموږ خواست دی چې الله تعالی زموږ دغه اتحاد برقرار همیشه دایم و قایم وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. چې تر هغه ټیمه به کامل مؤمن نشي چې د کم شی د ځان دپاره خوښوي د بل مسلمان ورور دپاره نه کېږي. المستشار مؤتمن، چا یو مشوره درځه وغوښتله، بیا به هغه خبره ورته کوي. یو سړي درته ویلی چې صاحبه دا کاروبار څنګه دی، بیا که تا دا کاروبار کولی تا ته معلوم و، بیا به د زړه خبر ورته کوي. دا به نه ورته چې یا دا کاروبار خپل ځان دپاره کې چېره په دې کې خو تاوان وسو، په دې کې دا وسو، دا کار مه کوه چې سبا یې دی نه کې راسره شو، دا د خیانت وکړي. ګوره زموږ دوی په اسلام کې دومره دې خبرې ته یاده شي، چا مشوره درځه وغوښته بیا به د زړه خبره ورته کوي. د روزي ورکولو والا څوک دی؟ الله دی. نو موږ ولې پر یو بل باندې نیت بد کړو؟ او د مؤمنانو صفات الله څه لیکلي دي؟ ومما رزقناهم ينفقون. موږ چې څه دوی ته ورکړي دي دوی هغه خرڅوي. علما لیکلي دي په دغه کې صرف پیسې نه دي، ستا یو رایه ده، ستا یو تدبیر دی، ستا یو ښه مشوره ده، دا به هم په مسلمانانو کې شریک کوي. نو دغه یونین والا هر کله د قوم آبادي پر دې باندې راځي، د قرآن حکم هم دا دی. د اصحاب کهف واقعه ځکه ده چې په قوم کې تبدیلي راځي، ځوانان راپورته شي. ځوانان چې کوم دي د الله په فضل سره د مستقبل سره خبره دي، لالچ نه وي پکې، او ډېر په اخلاص سره کار کوي. دا یونین والا ته په خبرې اصله دا 2-3 کلو څخه نوي FIR پرتر شو، فور شډول کې راغو، تصویران یې د کور والا غیر ازر وغوښتل. په کوم بنیاد باندې؟ او د دې یونین تر ګور د غټ صفت دا دی چې بای ورور د دوی دا کم کار دی دا بالکل کلم کلا دی، اوفن دی. په هر هفته باندې د دوی اوفن میټینګ کشي چې د چا کومه خبره ولا کم سوال و هغه ته دا یونین تیار دی. دې یونین تقریبا 3 جرګې وکړي. په هر جرګه کې هغه دا ویلي چې باید که په چا پر موږ باندې اعتراض دی، د چا پر موږ باندې یو موږ ته یو ښه مشوره راکوي، له دې بعد یونین له راځي دا به زموږ که نن یو د خانوزي یو تجربه کاره سړی، یو د رای والا سړی، یو پوه سړی زموږ دا یونین له راځي، د یونین دروازې هغه ته خلاص دي. یو فرق ولې موږ د کلي د جمله مفادات دپاره کار کوو، او ته دا معلومه ده الحمدلله خدای پاک موږ ته له بدیو، له رنګ بدیو څخه، له مصیبتو څخه، له هر شي څخه ساتلي. الله پاک د مسجد هم دا زموږ امن برقرار وساتي. دا د یو څو پیسو دپاره، د یو څو دغه دپاره، د چندو افرادو دپاره په کار دا دی چې موږ سوچ نه وکړو چې په خانوزۍ کې د یو 3-4 کسانو مفادات پکښې دي، نو موږ به دا یې چې به دا یونین او دا خانزۍ به موږ د 3-4 کسانو دپاره قربانوو. په دا کلي کې د کینسر مریضان شته، په دا کلي کې اوس په کراچي کې زیر علاج مریضان شته، د ډایلیسیس مریضان شته، د شوګر مریضان شته، له کلو څخه پروت مریضان شته، یتیمان پکې شته، داسې خلک پکې شته چې د په خانوزۍ کې پراته دي، د کرایې په مکان کې دي، زموږ استوي عزیزان دي، زموږ استوي قریبان دي. داسې کسان شته چې بادام اوسپل کمیټۍ کې دا زموږ دی نالیانې را صفا کوي. دا څوک دی؟ زما تربور دی، ستا تربور دی.
نو موږ په کار دی چې داسې کار وکړو چې د ګردې خانوزۍ د جمله مفاداتو دپاره کې دغه یو غر موږ ته راپاته دی دا غر د ګردې خانوزۍ دی دا چې په د خانوزۍ کې چې څه کسان علما دا یایي چې دا جمله مفادات دي دا نه پر 18 خاندانو باندې دي نه د چند افرادو دي دا چې په خانوزۍ کې هر سړی پیدا کېدی د هغې حصه به پکښې بیا له دې بعد دا د یونین والا کار روان کړی دی په الجبل باندې مذاکرات روان دي له PCM سره مذاکرات روان دي دغه نه پر ژړه باندې ترتیبات روان دي د ګرد کلي څخه موږ مشوره غواړو چې بای موږ یو دای کار وکړو چې د ګرد کلي دپاره یو نمونه وګرځي نو که الله پاک حدیث شریف کې راځي که یو قوم یو د علاقې والا په اپس کې عزیزي سر کوي قرابت کوي پر یو بل باندې رحم کوي الله پاک به په دنیا کې 2 انعام ورکوي یو انعام به دا دی په مال کې به برکت وي یو انعام به دا وي چې په اولاد کې به برکت وي او آخري جملې ته دا دې وګورئ هغه یایي ګرچه دا کسان که فاسقان او فاجران یعنی د الله عبادت یې نه کولی نور فسق و فجور یې کوي خو یو ښه عمل یې دا وی چې په یو بل باندې صله رحمي کوله عزیزي یې کوله تربورګروي یې کوله په یو بل باندې رحم کولی الله پاک به په دنیا کې 2 انعام ورکوي یو به په مال کې برکت وي یو به په اولاد کې برکت نو موږ ته په کار دا دی چې عزم وکړو که په یونین کې یوه خبره وي الحمدلله دا یو ښه کار وسو الله پاک د ظهور صاحب ته خیر ورکړي چې دا یونین والا او زموږ کمیټۍ ده چند افرادو به اغوا کړي دا چند افرادو ته اوس زموږ دغه دعوت دی چې بای وروره دا دندې لکه زیاته خلک هوښیاران سو خلک په دا پوه سو د خانوزۍ په هر مفاد باندې خلک پوه سو دا یونین به د خانوزۍ د مفاد خلاف د چند افرادو دپاره که هر چا کار کوي که په هره موضوع به یونین به اوله دا خبره راپورته کوي بیا به د هغه جواب هم یایي موږ د خپلو چې کوم کسان دي د خپلو مفاداتو دپاره لګیا دي د هغو اوس هم زموږ سوال دی ته زموږ یو حصه یاست ته زموږ د بدن حصه یاست ته زموږ د کلي حصه یاست راسئ ورور دا کلي په ګډه سره جوړ په دا کې ډېر دغه خلک دي بې وزله خلک دي یتیمان پکښې دي غریبان ساده خلک دي په مجلس خبر نه دي په 14 کروړه پیسې به یو سړي ایستلې خو یو سړی خدای پر مهربانه کوي هغه چیلنج یا پیسې په دغه کې د خانوزۍ د جمله مفادات پیسې نور زموږ د خانوزۍ پر ښه محل باندې ده پر ښه دغه باندې ده نو په کار دا دی چې موږ ورته به د یونین سره مدد کوو په حق باندې او د دې یونین متعلق چې زموږ څه دغه وي خدشات وي بالفرض هغه په کار دا دی چې کلم کلای وکړو خبره به پټه نه وي پکې هر وخت اوس هم څوک سوال کولی شي په دا مجلس کې کولی شي په باد کې کولی شي په دا د پوه شي د خانوزۍ اوس فرد خبر دی ولا چې په هر ځای کې چې وزیر اعظم د سره شي په پټه کار کوي دا یونین والا به انشاءالله العزیز د کلي په مفاد کې دا شی ښکاره کوي کلي والا ته به یې چې دا دوکه د سره روانه هغه پښتانه یایي ګټه د وکړه چا څخه یې له وروره یې مې وسې تر کوره ته چې ما او تا سره زما د بچې زما او تا سره اجزانو قریبانو ستا سره زما فکر نشته ته کوشش دا کوې دا ګر کلی د ختم شي یو 3 کوره د آباد شي یونین دا یایي چې د خانوزۍ هر فرد آباد شي که موږ ګرد آباد وو الله به پر موږ رحم کوي او که موږ ځانځاني کوو انسان په حیوان کې څه فرق دی انسان به د بل دپاره کار کوي دا صورت عصر چې ما درته ویلي چې هغه مطلب یې دا دی چې د ایمان والاو او د عمل صالح والا دا دی چې یوه بل ته به د حق وصیت کوي د حق په لار کې به صبر وړي دا یونین والا چې دا پور شیډولونه پر راغو پور شیډول ته نه خبر چې دا په دغه کې څومره زیات مسایل دي دا فایرونه دا فایرینګونه خدا نه خواسته چې دا زموږ وروستی چې دا اوس پر ځوانانو باندې دا فایرینګ وسو اوس موږ ته نومان نه اخو په کار دا دی موږ دا خبره دفن کوو په دا کې زموږ د کلي خپل کسان پکې مولوي سو ولوله یې پر دا سر باندې ولې خو د بل بچان د ګڼل نو نن که په موږ کې یو سړی نه وله نو دی به بیا دلې اوسېدلی شنې په غلا چې چل کږي ته چې به د چا د مرګ منصوبه جوړوي بیا په هغه باندې به خلک نه خبره شي دا خبره یاد لري چې پخوا بیا دا وویلې یو مثال در کوم وویلې ول دا خر چې لوان پر وراشي دی په سرغسي کې او په دغه کې سترګې پټې کړي چې ما خلک نه ویني هغه وراچ ویې خوري زموږ وروستی د بعضې خلکو دا کار دی که زه غلا وکړمه که زه د کلي د خلاف یو منصوبه جوړه کړمه دا خلک نه پرې خبره شي یا وروره نن سبا الله پاک انسانانو باندې ازمایښت نه کوي دا 2 نمبر سړی دا غل سړی دا فراډي سړی دا خدای پاک ښکاره کوي
نو الله پاک تر اوسه پورې موږ ته پرده راکړې ده الحمدلله نه په موږ کې جنګونه سوي دي نه مړي سوي دي تر هغه ځای پورې الله هم د په مستقبل کې وایي که موږ ته سره یو وو انصاف ولئ عدل وئ تا زما خیال ساتئ ما ستا خیال ساتئ تا زما د کور خیال ساتئ ما ستا د کور خیال ساتئ د ګرد خانوزۍ د مفاداتو خیال مو ساتئ الله تعالی به زموږ په مال او په اولاد کې برکت اچي دا پر کور به ناست یو دا خرب دا الله پاک به موږ ته هغه دغه وسایل راکړي چې بیا به موږ ورته حریان شو نو الله پاک د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او نور مجلس به ملک صاحب هم درته وکړي که بل ملګري کولی واخر دعوانا ان الحمدلله جزاک ظهور صاحب یو 15 منټه خبر وکړي ډېره بښنه اصلاحي خبر او یا